وی ډېر ټیکهداران دي نه ورځي مزدور په لاسخته په ویرددان دي او مه ورځه نږدې ابوی د دیاړی له دې شوپۍ به دیاړي اخلي هلته په جمعه بازار کې ځان له کباړي اخلي او شپه دې چېرته یي شپه په دې پوټوالی کې وده کېږو نو پس په څادر راواچو سبا تاسو هم دا خفقان مه کوئ وروره چې مزدور څه دغه وکړي یا غلا وکړي یا دغه وکړي هغه وروره د دې مجبورۍ نه وکړي والله که یو سړی دا ووایي چې زه غلا وکړم یا چوري وکړم یا دغه وکړم خو حتی دا وروره زما دا 15-20 ورځې وشوې چې زه راغلم دلته ما 15 ورځې کار کړی په دې کې دا 15 ورځې چې کوم دی زما کړه لاړې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ام د پریاد ټي وي نه دا مهال موجود ام اسلام آباد ښار کې که مونږ وګورو نو دلته ډېرې رڼاګانې ښکلا ده ښکلي ښکلي بلډینګان دي رنګینۍ دي دلته هم زما پښتون خوار دی پښتون چې چېرته مې خواري په لاره تېرېدلو زما پروګرامونه دا نه دي زما کنټین دا نه دی خو چې ودرېدو نو ډېرونه راللو کار لمبوزې ما یې راشه د دوی سره هم لږې خبرې اترې وکړه دا راغلي دي دلته د مزدورۍ دپاره دوی سره به خبرې اترې کوو چې دلته ژوند څنګه دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بابا څنګه خیر دی الحمدلله د کوم ځای زه خو د مومندو جنسه یم مومندو جنس دلته کار له راغلی کارونه څنګه دي کارونه خو یاره یو 2-3 ورځې کار مې کړی دی او بیا دغه شنته دی دې روډ دی ګرد غبار ته ناست او الله نه خیر غواړو څو ورځې دی وشوې چې د کلي نه راغلی یاره یو 12-14 خوا شابه مې 12 شپه چېرته تېروئ دغلته هم داسې د مسافرۍ او د غریبۍ او کوارټر نیولی دی هغه د بنګش قانوني 3 ورځې د کار وکړو 12 ورځې دې تېرې کړې کور کې به بچیان هم په انتظار چې بابا تلې څه به راوړي بالکل کار نه وي بس الله چې ګاډی ودرېږي ورمنډې کوي ګاډی وینو نو بس هغه غریب چې ته د لارې تپوس کوي دلته روډ جوړېږي هغه مونږ وایي کار لمبوزي هغه بس هغه غریب هم څه ونه وایي یاره بس د ده نه به زه ته تپوس کوم چې دا خپل کار سودا کوي او هغه مونږ ته لاره ګوري الله دې ستاسو په حال ورحمي امین السلام علیکم السلام علیکم جوړ خیر بابا تاسو هم کار له راغلي مونږ هم د ډېرې زمانې نه پرېږد لکه پاتې کېږدم د اسلام آباد کې خو تر اوسه پورې مونږ کامیاب نه شو ته مزدوري کې دلته مزدوري کوم زه مصري ما مخکې مصریتوب کار کوه اوس د پلیسترو کار نشم کولی او خبره دا ده چې ټایل ماربل کار کوم په دې کې هم زه بېروزګاره یم بچي مې در په در خاورې په سر دي چې کوم دی کارونه نشته دي مزدورۍ نشته دلته د کرایې په مکان کې پاتې کېږو او چې کوم دی نه کرایه نه پوره کېږي خرچه نه هلته کې اکثر مونږ لنګر ته ځو هلته کې ډوډۍ خورو بچي دې څو دي بابا بچي مې 15 بچي دي هغې کې یو کار کوي نو ټول بېکاره دي کار دې عمر هم ته کار کې په دې عمر هم کار کې مجبوري ده څه چلو کوم مجبور یم نو مجبوري بده بلا ده څه چلو کې وروسته مو څه نشته دی نه جایداد دی نه کنډر دی نه کور دی نه پټی چې سهار دلته راشي څه حالات دي ستاسو چې سهار راشي حالات موسي دلته چې ناسي بس حالات خو ډېر خراب دي څوک تپوس نه کوي یو الله دې تپوس وکړي او مخلوق زموږ تپوس نه کوي او دغه خبره ده اوس داسې یو خبره کومه انټرنیشنل خبره کومه چې په دې پاکستان کې ډېر شي دانشور دي او ډېر شي عالمان دي او ډېر شي سیاستمدان دي او ډېر شي وکیلان دي دا پاکستان د موږ ولې ناکامه دی د دې خبرې جواب کوم سوال کوم دلته سوال پاتې کېږي زه تعلیم یافته یم زما میټرک تعلیم دی خو ډېر فلسفر شاعر هم یم شاعر هم او شاعر هم یم او په پښتو کې ما په اردو کې هم د چا نه ګیله کې زه د پاکستان د غټو کبراو نه ګیله کوم چې د پاکستان ولې نه جوړېږي دا خلک ولې پریشانه دي او ولې هر سړی خلک کرپشن کوي مونږ اصل کې خبره اصل دو کوم که نه خبره دا ده چې الله رب العزت مونږ عبادت لپاره دنیا ته رالیږلي یو او د الله عبادت په اخلاص پکار دی دوکه فراډ چالاکي دا خدای پاک نه مني او هغه سړی بیا هم دنیا نه بېایمانه ځي چې چا په دنیا کې کرپشن وکړو یا منافقت وکړو منافق خو به جهنم ته ځي او خبره دا ده چې مونږ د خدای پاک عبادت وکړو په دنیا کې په صحیح طریقې ته موږ به کامیاب یو
او که مونږ په د خدای په عبادت کې کرپشن کوو که نه او منافقت کوو یو بل سره نه مونږ ناکامه یو زمونږ کامیابي په دین کې ده او د الله رسول په احکامو کې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعوت کې ده دعوت الله او دین چې کوم دی دا ډېر اوچت مقام دی او په دې کې زمونږ د دواړو جانو کامیابي ده که نه دا مونږ مسلمانانو دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ چې کوم دی خدای پاک سره دا وعده کړی چې خدای پاک ستا حکمونه به منم ستا د پیغمبر په طریقو به ژوند تېروم او چې کوم دی دلته کې خلک چې کوم دی ناواقفه دی د دین نه او په دې وجه چې کوم دی نو خلک پریشانو کې مبتلا دی که نه دی اوس زمونږ خدای پاک نه په دې خبره سره پناه غواړو چې په ملک ډېره ګمراهي ده د الله نافرماني ده په هغه نافرمانو په وجه باندې په دې دنیا کې په دې پاکستان کې خلک چې کوم دی ډېر په پریشان حال کې دی ډېر پریشان ده بېروزګاري ده بیماري ده تنګسیا ده جنګ جګړې دي فتنې دي دا چې کوم د حالات خراب دي نو الله پاک دې موږ او تاسو باندې ټول باندې رحم وکړي زما خدا دعا ده چې پاکستان خدای پاک جوړ کړي صحیح طریقې سره په کومه طریقه چې قائد اعظم محمد علي جناح دا پاکستان دا کړو جوړ کړو علامه اقبال سے پکې چې کوم نه ډېر کوششونه کړي او د غیر خپل شاعري دا کړي و دنیا ته څرګنده کړي و نو هغې په کومه سطح باندې دا پاکستان جوړ شوی د اسلام په نوم او د مسلمان په نوم چې دا ملک زمونږ ګلې گلزار شي او دا خو د سونې د سرو سپین چړیا ده دا چې کوم دی ډېره خوشګوار ملک دی خوشګوار علاقه ده خو خلک ته شاعریم کې او یو شعر خو راته ووایه په دې حالاتو مطابق څنګه چې راځئ دلته سهار راوځئ او تر ماښامه ناستې په انتظار باندې چې دیاړي به ولګي په دغه حالات خو به دې څه شاعري کړي که نه په خپل ژوند باندې او که نه دا راته ووایه وی ډېر ټیکهداران دي نه ورځي مزدور په لاسخته په ورددان دي او مه ورځه نږدې ابوی د دیاړی له دې شوپۍ به دیاړي اخلي هلته په جمعه بازار کې ځان له کباړي اخلي او واړه لوپران دي نه ورځي په لاس مزدور پخته په ورددان دي مه ورځي نږدې ډېر ټیکهداران دي نه ورځي مزدور په لاسخته په ورددان دي مه ورځه نږدې ډېر ښه ډېر ځان پسې خو دې ښه شاعري کړې ده مننه بابا جي تاسو هم کار له راغلي السلام علیکم د کوم ځای د مردان د مردانې داسې دي دا برشته برشته په دې څه کې په دې چې د کار مار کراشي بس کوو رنګ من کارونه کوو د بچپن نه به مزدوري کې بچپن نه مزدوري کوو حالات حالات ډېر خراب دي حالات څو ورځ دی چې د کلي نه راغلی 18 ورځې مو شوې یو ورځ هم کار کړی یو ورځ هم کار کړی باقي دلته لنګر یې روټۍ موټۍ خورو لنګر چېرته دی بس دې ځای کې خوا دې خوا چې څوک سره وړي خو څوک راوړي هم نه دی چوک ته اډو څوک سره وړي نه اوس او شپه دې چېرته وي شپه په دې فوټوالۍ کې وده کېږو نو پس په ځان څادر راواچو بچي دې څو دي بابا 4 کار مار نشته راغي نشته بالکل حالات خراب دي قدرمنو که مونږ ګورو حکومتونه جوړیږي بدلیږي بیلونه جوړیږي روزانه خو د غریب د پاره نه زما مقصد هم دا زه په دې لاره تېرېدم زما کنټین دا نه دی چې ما وکتل نو څه کسان ما چې بریک ونیو رالل ګاډي له چې کار لمبوزي به یې زه هم پېژندلم نو ما یې راشه د خپلو وروڼو اواز پورته کړ اسلام آباد کې هم په خپل میشن پسې راغلم د دې سپین ګیرو خلک خو ډېر ولاړ دي ځوانان هم پکې دي همزول هم پکې دي خو د سپین ګیرو ته ذکر عالم چې دا مشران دي د دوی د عمر د مزدورۍ نه دوی چې کله د کوره راوتل نو بچي به په تمه چې بابا مې لاړ او څه به راوړي دکانونو کې به هم قرضدار کېږي چې بابا کار له تللی د بابا 13 ورځې وشوې بابا یو ورځ کار کړی چې ګاډی راشي دا ټول مزدوران ورته ګوري ټول ورمنډه کي افسوس هغې کله د لار تپوس کوي د ځای تپوسو کې لاړ شي پښتون لر دی او کبر دی خوار دی د کلي نه راشي د ښار په تالاش کې رنګینو ته چې دلته به څه وګټو خپلو بچو له به یوسو جمع دی په دغه جمع کې په دې پټپارونو شپې تېرول یقینا دا ډېرې سختې دي مونږ خو اکثر په بړستن کې ناست یو ویډیو ګورو کمنټ پې وکړو خپله رایې ورکړو خو ژوند کې سخت تېرول برداشت کول دا ډېر ګران کار دی زما د ویډیو مقصد هم دا دی چې دغه اواز د حکومت اعلی چارواکو ته ورسوم چې په دغه سپین ګیرو په دې ځوانانو هم دې پرې په بل کې یو پیکج پاس کړي د دوی دپاره خصوصي چې تر کومې به دغه خلک
مهنت کوي د چا نه سوال نه کوي ډاکې نه کوي منشیات پروش نه دي مهنت مزدوري کوي دوی ته د دوی حق ولې نه ملاویږي د دې ځوانانو سره هم خبرې اترې کومه راشه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې وروره خیر دی جی ټیک ټاک دی شکر الحمدلله څه حالات دي ضروري حالات خو بس سبب حالات دغه حالات دي نو تاسو یې مینه مونږ یې مینه تاسو رااله او موږ د درمنډې والي او کارونه نشته دغه نشته و دغه حالات دي او زمونږ دلته کور دی تقریبا 8 میاشتې مو شوې او کار مهارات بالکل خراب السلام علیکم وعلیکم السلام جی امیر صاحب د کوم ځای زه مومند یم جی خاص د عثمان خیل یم او دلته د پنجاب ته راغلي سو دا 19 کاله موږ وروره زو راځو د کې یو د پښتون بچی یا پنجابي بچی پیښ نشو وروره چې یاره د مزدوران سهار راشي او ماښام ځي د دوی هم څه یاره مور پلار رونه خویندې موږ هم څه دلته خاورې نه خورو زه غټ سي مددران چې کوم دی هغوی ته مې دا درخواست دی وروره چې د هر چا څه وس کېږي دلته دی راوړي د مزدورانو سره فوراً چې وروره تعاون دې وکړي او که سره نه کوم زموږ سره څه دغه نشته مهرباني زما ورته دا سوال دی دا غریبانان ټوله جزا راشي وروره داسې کسان دي چې هغوی مزدوري نه لګي هغوی بیا هم وروره خفه او پریشانه ناستي په دې مزدور په باره داسې کارخانې شته چې د 2 3 15 مزدوران پکې لګي او د مزدور په باره چې کوم دی وروره دا بالکل لا سترګې پټې دي سبا تاسو هم دا خفګان مه کوئ وروره چې مزدور څه دغه وکړي یا اغلا وکړي یا دغه وکړي هغه وروره د دې مجبورۍ نه وکړي والله که یو سړی دا ووایي چې یاره زه غلا وکړم یا چوري وکړم یا دغه وکړم خو حتی دا وروره زما دا 15-20 ورځې وشوې چې زه راغلم دلته ما 15 ورځې کار کړی په دې کې دا 15 ورځې چې کوم دی زما کړه لاړې ما ته وروره بچي نه هري پلار میندې ورونه زما نه هري زه به داسې ورځ راشي د مجبورۍ نه هم دلته غلا وکړم سبا به هم تاسو راپاڅئ چې یاره امیر صاحب تا خو ډېره غټه ښایسته ږیره پرېښې او غلا دغه دې کړي دا ولې مین مقصد زما دا دی چې ما د مین دغه نه به څوک نه خبر زما به د مجبورۍ نه دا کار کړی دا وس کېږي دوه کېږي چې هر څه وس یې کړي زما ته ټولو ته دا ریکوست دی او مهرباني وکړئ دې ته دې امداد وکړي خاص الله رضا دپاره والسلام قدرمنو امیر صاحب جذباتو کې لاړې ځکه غریبي د غربت دی راغلي د کوره کار روزګار نشته په پټپارو ناستي خو دغه میسج په دې وجه ورکو که په دې علاقه کې اسلام آباد پنډۍ کې داسې څوکي نو دوی ترې که ناشته ورکولی شي که د غرمې روټۍ ورکولی شي دلته بلا مزدوران ناست سحر راشي او ماښام ځي د کار په تلاش کې کارونه ورته نه ملاویږي ځکه پښتانه دي پښتون همیشه ښکته روان دی نور قومونه پرمختګ کوي په ترقۍ کې دي او بیا دارونه کوم چې مزدورو له راغلي کارونه نه ملاویږي د دوی په زړه کې هم درد دي احساسات دي بلا ارمانونه دي مزدور کو उनका हक दो मजदूर को उनका हक दो मजदूर को उनका हक दो मजदूर को उनका हक दो बेस्ट आपको زمونږ درنه لاړو बस مونږ پیرانو پسې راغلي خو تاسو مو لیدلې الله دې خوشاله چې زمونږ تپوس وکړه الله دې ستا تپوس وکړي الله دې بری که یار امین السلام علیکم قدرمن السلام علیکم السلام علیکم خیر